دا دغه ومن اظلمو دلان داخلي ومن اظلم ممن چې کله دوی یعنی مساجدونه خلق منع کوي نو الله تعالی د دې خبرې جواب کوي دوی ته چې دا مساجد چې دي که تاسو دوی منع کوي د مساجدونه عبادت نه نو الله تعالی خو مشرق مغرب ټول د الله لپاره دی بهر دی چې مسکینو کولی شي پیږي به که نه پیږي موږ خو به نه پرېږدي که نه که تاسو جومات ته نه پرېږدي واضح دی که نه نو الله وی ولله المشرق والمغرب د الله لپاره دی مشرق او مغرب یعنی الارض كلها دا به مشرق مغرب سره دا ولګي یعنی ټوله ځمکه د الله ده نو که په مسجد کې مونځ ونه کړي نو بهر نه کېږي څه بهر هم کېږي بهر ځای کې بس جانماز واچوو مونځ وکړه نو دا لله المشرق والمغرب الارض كلها دا الله ده هر ملک ماست که ملک خدای ماست پیږي طارق یو یعنی نر جرنې تیر شوی طارق پیږي اندلس باندې حمله کوله کنه هغه انګريزانو سره ډېر زمانه نه انګريزانو سره دغه بندیوالو د انګريزانو حکومتو نو د په حمله کوله نو جازونه ډکړو او هغه خو په سمندر نه پارو پورې وکنه عددو را پورې تنو جازونه ډکړل چې څو کې اندلس ته ورسول کنه نو بس الله کې جازونه ودرو د سمندر په غاړه دوته ویځه خارشه پدې اندلس پیګه کنه او هغه څومره جازونه هغه ټول وسوځو هغه وسوځو چې دا تم پاتې نشي چې موږ ولا بیا پدې کې واپس ځو دا څنګه جنې لوي پیګه وی تاریخ کې دا کناره دا علامه اقبال سی ویلي تاریخ کې در کنار اندلس سفینه سوخت گفتند کار تو به نگاه خرد خطاست دیگه بگم ایده چې دا جازونه وسوځول نو خلق ورته وي چې دا خدای عاقلانو کار ونه کړ دا یې خو ونه کړ ځکه چې دا خو موږ پردي وطن ته راغلو جازونه هم تاسو موږ اوس په څه کې سمندر بس کدای خو بیا غر کې کړه دوره از سواد وطن باز چون رسین ترکه سبب ضروری شریعت کجا رواست موږ د وطن نه لري مېس کې لوی سمندر دی او اسباب خو ضروری دي اسباب نه بغیر خو کار نه کیږي دا وتا کوم خطوب کار کو چې دا جازونه وسودو نو تاریخ پروت داسې وی خندید دست خویش با شمشیر برد دست تو را پروت کنه چه دکړه او وی خندید دست خویش با شمشیر برد دست هر ملک ماست که ملک خدای ماست بگم هغه خندل وی چې دا تور را سره دا مټ را سره کنه زمونږ هر دا وطن هم زمونږ وطن دی هر ملک ماست که ملک خدای ماست دا هم خدای دل کنه بگم نر جنې لو داسې نر جنې د دې وجه نه هغه وطن ته واغس کړ واځي کړ نو مطلب دا دی چې د دو هم دغه حالو الله وایي چې ولله المشرق والمغرب کې دا نه نو دغه شو کوم مسجد کې موږ نه بار څه کنه هغه هم د الله وطن دی د الله زموږ دا کنه پیګه به کنه پیګه فاینما تولوا پس په کم طرف ته چې وګرځئ تاسو فاینما تولوا وجوهکم فی الصلاة دا مخونه ګرځیدل په مانځ کې دی ښا فاینما تولوا وجوهکم فی الصلاة فسم وجه الله التکی ذات الله تعالی چې مخ ته کم طرف ته کدی طرف ته مخ نه ذات الله ده کدی طرف ته په جمعات کې که په عام ازمکه کې دیکھئے نو التکی ذات الله تعالی ده ان الله واسع علیم الله بیشک الله تعالی واسع ده
او علیم دی واسع معنا ده په تدبیر د مخلوق کې هغه ډېر واسع دی او علم هم هر طرف ته حایل دی الله چې کوي هغه د حکمت نه خالی نه وي فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت بیګه بیګه دا بل سویمه ده دا شناسویم شو دا مشماره مې دیرشم کنه دا سیام دیرشم دا په اشتراک ته نصارا او د مشرکینو کې پیګه او بطور شکوا دا څومره شکوا ده سرورمه شکوا ده پنځه شکوا به ذکر کیږي دا الله تعالی دا د کون فیکون کن فیکون وقالوا اتخذ الله ولدا دې ټول بداوي قالوا یعنی نصارا او مشرکین دې ټول بداوي چې اتخذ الله ولدا الله نه ولې ولد نصارا وا عیسی ابن الله وی دیکھو جنا هغه ولد نه ولې عیسی علیه السلام د الله دی او يهود با عزير ابن الله وی عزير علیه السلام د الله زوی دی او مشرکین وای الملائکه بنات الله دا الله لونه نو دې ټول درې وړ فرقو کنه سوارا دي که مشرکین دي که يهود دي دې ټول به اتخذ الله ولدا الله نه ولې زوی نو دا شناعت شک نشو نو الله تعالی اوس د دې رد کوي قال تعالی دا کلام د الله تعالی سبحانه قال تعالی الله تعالی او د جواب کې چې سبحانه وریا ست الله پاک ته د خبرونه تاسو چې سوای الله د بارزوی نشته نو ولا لون نشته زکات چې زوی الونه اولاد د هغه چې څوک محتاج وي چې هغه ته محتاج وي هغه طاقت نه وي سبال هغه په ځای باندې مټې په مضبوط وي او الله تعالی خدا سے ذات ته چې د اسمانونو عظمت کې ټول د پیدا کړی ما فيها دغه ولادت څه ضرورت دی پیګه وکنه دیکھو هر کار چې کینو په کو نه فیکون سره کې بس پیګه وکنه بل له ما فی السماوات والارض بلکې الله تعالی د بار هغه چې په اسمانونو زمکو کې دي چې په اسمانونو زمکو کې هر څه د شنو د اولاد څه زار شو کل له قانت او دا ټول د بار د الله تعالی د بار تابعدار دي مطیعون قانتون مطیعون تابعدار دي لا كلن چې تنوین ایواز د مضاف الیه کل منهم دا څه اچوي کل منهم هر یو دونه له الله تقانتون متوین دي تنوین دا غن ایواز راغل دي او الله تعالی وایي چې بدیع السماوات والارض زخو موجود د اسمانونو زمو کې پیدا کون کې اسمانونو زمو کې ما اما د بار اسمانونو زمو کې دي ادا ما پیدا کړی دي واذا قضى امرا او هر کله چې زو فیصله وکم دیو امر یو خو دا ملکیت ته په دې باندې بزمو کې اسمانونو مزما ملکیت ته بدیع السماوات والارض ملکان خلقا او عبیدا ملکیت هم زما دي پیدا کړی خلقان پیدا کړی ما دي او عبیدا زما تابع دي واذا قضى امرا او کله چې زو الله تعالی وی چې اراده وکم دی او کار قضا معنا اراده کله چې اراده وکم دیو امر یعنی امر سمان سب یعنی ایجاده و اذا هر کا اراده وکم زو دو ایجاد امرن موجود اول دی او کار چې او کار موجودوم ازم چې دا موجود شي نو فانما یقول له زوم دی کار ته دا ایجاد چې سیس کوم کون شا دا کاف نون مستعمل کوم نو فیکون فهو یکون دلته مبتدا محذوف ده یکون وي پر چې وته کون شنو هغه کاف نون لا نه پوره شوی چې فهو یکون هغه به شي وي هغه کار واره ما دا سه
کار دی زه داسې پیدا کول کوم چې چا زامن لوړوي نو هغه داسې کار داسې پیدا کولی شي داسې کولی شي نو زما اولاد ته څه ضرورت دی پوهېږې انما یقول له زه ورته وایم چې کن شت نو فیکون فهو یکون دا د فعل یکون په مابین کې هو به مقدر معنی نو هغه بیا شي وي پوهېږې پې که نه پوهېږې زما داسې کار دی دا کار تاسو کولی شئ چې دا ما باندې عیب لګوئ یا یهودو نصارا مشرکین چې اتخذ الله ولدا وقال الذين لا يعلمون دا یو درشم حکم دی بعد دا حکم اخیری دی ښه شیخ صاحب دا ټول را غونډ کړي دې ځای پورې رسول دا یو درشم حکم په اشتراک د نصاراو او د مشرکینو دا هم دی دا د یوقینون پورې لقوم یوقینون دغه ځای پورې پوهېږې پې که نه دا او پنځمه شکوه ده پنځمه شکوه هم ده نو شکوه هم پوره شو که نه اچھا جی وقال الذين لا يعلمون او وی با د کفارو د مکې چاغو نه پیدل لولا یکلمون الله دا خبره به کوله چې لولا په معنا د حل سره دی حل لا یکلمون الله چې ولې ان خبره نه کوي موږ سره الله تعالی الله موږ سره خبر وایي نه کوي که چېرته ته رسول وې د خدای پاک نو دوی به موږ سره یکلمون الله پوهېږې که نه الله به خبره کړې وی چې دا زما پیغمبر دی راومیلېږه درته خو الله ولې موږ سره خبرې نه کوي رسوي پې که نه رسوي پې خبرې په دغه طریقې چې الله ستا تصدیق وکړي موږ ته ووایي چې دا زما پیغمبر دی دا مې درکړه لولا یکلمون الله نو دا معیب دی که نه شناعت دی که نه چې بې ځایه سوال کوي لولا یعنی حل لا یکلمون الله ولی خبر نه کې موږ سره الله تعالی چې انک لرسول چې ته الله پیغمبر دا خبر ولی نه کې موږ سره انک لرسول یا او تأتینا آیت یا را کې موږ لرا یو بل نخه آیت چې بل یو نخه را کې چې دا زموږ پیغمبر دی نو اسې په خوله باندې د ده باندې مونږ به ایمان راوړو نو الله درته دا ووایي که نه چې په قرآن کې درته ووایي چې کتاب نازل که هغې کې ووایي دا د الله کلام دی که نه دا بې ځایه سوالونه بې ځایه نو الله د دې نه ګیله کوي د شکوه کوي کذلک قال الذین من قبلهم دقه رنګ وینا وکوله خلقو چې مخکې د نو مثل قولهم په شان ته د وینا د من التعنت د وجه د عناد نه د بغض ولې عنادګر انسان چې وي چا سره عناد وي دشمني هغه الټه خبرې کوي که نه نو دوی به دا الټه خبرې کولې چې ولې موږ سره الله ولې موږ ته نه وایي یا موږ ته داسې یو نښه ولې نه فلانکې دا بې ځای سرونه کله به وایي چې موږ له صفا سترو زرو کوي دا ټول سوال الله وایي چې دا د دې د مخکې نه د پلان نیکه نه دا عادت دی کذلک قال الذین من قبلهم دا رنګې وینا کړه خلقو چې مخکې د نو مثل قولهم من التعنت او تشابهت قلوبهم فی الکفر والعناد مشابه دي د دوی یو بل سره د پلارانو زامنو دا موجوده چې په مکې والا دي نبی علیه السلام سره بني اسرائیل د دوی د پلارانو دا یو شانتي دي تشابهت قلوبهم مشابه دي زړونه د په کفر کې والعناد په عناد کې فی الکفر والعناد قد بینا الآیات الله وی دا کلام الهی دی
بیانو منگا آیاتون اخبر لقومنا خلقتا یوقنون یعلمون یوقنون پمانا یعلمون دے چه یقین ساتھ خپوئی پا غیبانے آئے خلقتا او خیارو خلقتا منگا اخبر آیاتون بیانو تاستا منگا سا نخی بیان کو تاستا که منگا نخی نکا ہر سے بیان کو تاستا ایمان نہ راوڑے ازلی کافری ہے تاستا پیگے پہ کنا پیگے پہ دیزے بوزا مسئلہ اچھا جی داوس شیخ سے وہی چی خاتمہ کلام او اتمام حجت او الزام پدو مانے اگا مکمل اگا اللہ تعالیٰ وہ لگو جوابوں وہ کو دا شکو مکو ٹول اگا سے صاف کر وہ تسلی ورکی سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام خاسرون بولے دا خاسرون پوری رکوع پوری پیگے بھی کنا داخری کی اللہ تعالیٰ تسلی ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چب کئی بدو دا خبر کئی او تاقبل منصبہ تے صدر پار را لے گلی شوی تاغا لین چلوا او دا خلق دیتانا نا راضی کی کہ تدو دیر یعنی شفیع کی دلائل قائم کی اور سے چوکے حدود اللہ ہدایت لا متوجہ شوی نا دینو دیو جنا او بیا رسول نبی علیہ السلام تم زجر کی رٹن اور کی اللہ تعالیٰ چې ګوره د دو په خبرو پسې نشي که ته وایې چې دو ایمان راوړه چې دو دي بعضې خبرې ومنه نو که ته لږ مایله شو نو بیا به د خیر نه وي نبي علیه السلام ته هم فرمایي نو دا اوس دغه بیان دی ورسېده که نه تسلی نبی علیه السلام ته انا ارسلناک بالحق یقینا منګ جو منګ لګلې تعالی په سچه طریقې سره او حق پیغمبر بشیر انت خلق دا زیر ورکه په خوشخبری ورکه په جنت سره چې مؤمنان دي و نذیر آیا ورکه ته و جهنم سره کافر ہوتا ولا تسالو عن اصحاب الجحیم ادا پرا مساتا سوال نشي کولې تا نه د اصحاب الجحیم د جهنميان چې دا ول جهنم تر لاړو د دې ته ذمہواری ته موږ پیغمبر لګل تا ول د جنت ته بونتلو تا خپل منصب بیانوا نور جنت ته د دوزخ ازما کار دی پیګه به کنه ولا تسالو تا نه سوال نشي کولې عن اصحاب الجحیم و دا زجر دی ته زجر ویل شي و نبی علیہ السلام ته الله تعالی وی چې ما خدا ته بیان وکړو چې دا خلق چې دا تاسو ذاتی دشمنان دي پیګه به کنه پیګه دو تاسو له خیر کار نه ګوري نه د خیر زیاده نه ګوري نه تاسو باندې خوشحالي پیر رکیږي دا څه هم نه ده او نه دوی ته راضي کیږي وګوره د دوی دین طرف ته مایل نشي پیګه به کنه او خپل مدعا پرې نه کېدی ولن ترضى عنك اليهود او هرگز ناراض کیږي تا نه يهوديان ولن نصارى حتى تتبع ملتهم تدې بوله چې تابع شي دین ددو ملتهم دینهم چې ددو دین تابع شي ته نو اعلی چې يهودي شوي یا نصراني شوي نو بیا به دوه مني اگر نه اچھا نه مني دوستا خبره بالکل نه مني دغه ان ځان راځي کی دغه شان به عینات کې بغیر همیشه خو لیکن ته ورته دا وایا په جواب کې ته به دلته تابع کې نه ته به ورته جواب کې دا وای قل ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان هدى الله یقینا ہدایت اللہ تعالی چې الاسلام چې اسلام دی ہدایت سے اسلام نصرانیت یہودیت هغه نه دي یقینا ہدایت چې نو هغه الله اجر اسلام دی هو الهدى هم دا ہدایت ته ادانه غلار دا وما عداه ضلال مسوا دا ټول گمراهی دي دا نور دینو ټولو گمراه دي پیګه ترجمه پوښه کنه قل ان هدى الله یقینا ہدایت اللہ تعالی چې اسلام دی الاسلام هو الهدى هم دا سیدھا ہدایت ته
وما عداه ضلال دا نور چیز دا گمراہ دی کہ یہودیت تے کہ نصرانیت تے کہ مجوسیت تے کہ پیگا بھی کنا نور فرقی دا ٹول چی دی ضلالت تے آوس اللہ تعالیٰ نورم زجر کی نبی علیہ السلام تا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ لام قسمیہ دے اللہ وی قسم پاک پل ذات خری زما دے قسم بھی کہ تا تابع شوی دے دو دے خواہشاتو احواءهم دے دے یہود و نصارا دے خواہشاتو تابع شوی اتو دے دو رضا پسلاڑی بعد اللذی رسد آغینا جاءک من العلم چراغی تا تا دا علم دا وحینا من العلم من الوحی تا تا بوحی معلوم شوی چیز حق پیغمبریم زما دا دین حق تے او بیا ہم تا دو تا بالفرض و تقدیر کتا تفنت پاید ودا اللہ تعالیٰ وی کہ بالفرض تو واقع نو مالک من اللہ نبی اشتاد پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف دا اللہ تعالیٰ نا اللہ طرف تا چی نسبت راشی بیا اشتاد پر نشتے من ولی سو حمایتی جستا حمایتو کی ولا نصیر ان مددگار یمنعو کا منہو چتا من کی دا غینا دا عذاب دا اللہ نا مالک من اللہ نشستاد بعد عذاب دا اللہ تعالیٰ من عذاب اللہ من اللہ من عذاب اللہ من ولی سو حمایتی چی ودی ساتی ولا نسیان مددگار یمنعو کا منہو چتا من کی دا دینا دا سی بیر سکھ نشتی تا من کی بیاشتام خیر نشتا دا اللہ تعالیٰ فرضی خبر اوکڑا پیغمبر شان خلوی شان دے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت دا دلیل نقلی بیان ہے دا مومنان اور دا اہل کتاب چاہ اہل کتابوں کے کم مومنان شوی دی اور ایمان راوڑن اللہ تعالیٰ دا غو صفت کی دیکھا دا نور خو دا شان شو کنا جا کم مخی قبائح بیان شو یو دیش قباحتون بیان نشو دا دلیل نقلی بیان ہے اللہ تعالیٰ کہ اگا خلق دا الذین مبتدا دا اولئکا یؤمنون بی آئے خبر دے اگا خلق آتیناہم الکتاب جمعا وہ تا کتاب ورکر دے یتلونہ دولولی دے کتاب را حق تلاوتی و حق تلاوت سرا دا سوکتی دے اہل کتابنا عبداللہ ابن سلام دا مرگری نو ابو ایمان نو راوڑے نو اگو ایمان راوڑو پدی کتاب او قرآن بانے ایمان راوڑو او تورات مخی ایمان پا تورات راوڑے او اگا بے لستر پا خط تلاوت سرا نو اولائک دغا خلق چی دے کم چاچی بلستر یؤمنون بی اوس دا کتاب راگے دا پیغمبر راگے پدی ایمان راوڑے پدی کتاب ایمان راوڑو نو اولائک دا خلق چی دے یؤمنون بی دو ایمان راوڑو دق خلق و مخانو چی ایمان پا کتاب اخبر راوڑے تورات باندے اسے قرآن باندے ایمان راوڑو نو دا دیو جن دا خلق چی دے کامل مومنان دی دیتا کامل دو تا دو اجر حاصل شو یو مکانے دین بولو دا دین پیگا بکنا اولائکا دا خبر دا الذین دے دا الذین چی دی دا سیدی چی یؤمنون بہی دو یقین راڑو پدے قرآن بانے پدے پیغمبر بانے وما یکفر بہی فاولائکا هم الخاسرون اللہ وی اگر چاچی کفر کو پدے قرآن باندے فاولائکا هم الخاسرون دا خلق پر نقصان کی دی بتاوان کی دی ٹھیک ہے بکن بھائی دا شلہ وسو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم دا تذکیر دو بیا مقرر شو یا بنی اسرائیل او اعادت تحذیر شو دو تیار ورکی اس ولا هم ینصرون پورے دوتا اللہ تعالیٰ یرا ورکی بیا دوبارہ وتا یاد دہانی پڑا
د ولا هم ينصرون پورې. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، یاد کړئ نعمت زما هغه چې په تاسو کړی دی، ما انعمت علیکم چې ما په تاسو انعام کړی دی. تاسو کې خدا قباحت دی، ما په درمن دا انعام کړی دی. د دې په مقابله کې خو تاسو له پکار چې تاسو شکریا ادا کړی وي، لیکن تاسو دغه قباحتونو ذکر شو کنه. او وانی فضلتکم علی العالمین، اما غوړه کړو تاسو لپاره په عالمینو زمانہ باندې، دا زمانه په مخلوق باندې ما تاسو لا فضیلت هم درکړو. نو الله ورته حکم کې چې وتقوا یریګا یومن دا غرضنا لا تجزی نفس، لا تجزی معنا لا تغنی، چې بے پروايي نه راولي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شی ان دي شی چیز هغه کې بیا یو بل کې کار نه کیږي. لا تجزی لا تغنی، پکار نه راځي یعنی بے پروايي نه راولي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه فيه جار مجرور کې مقدر کا فيه په دغه رضمانه شی ان شی چیز. ولا يقبل منا ان قبل دون عدل فدیه، عدل معنا بدلا افداء فدیه. لکه دا ما تاسو مخکې ویلو دا په دنیا کې خو دا یعنی کار کوي چې تبا یعنی یو نفس د بل نفس نه بدلا ورکي او باخرت کې بیا دا نه کار نه کوي، او یا ولا فدیه ورکی مال دولت ورکی پاگه ځان خلاص کی، یا شفاعت کی سفارش شي یو مخوری کس هغه د سفارش کی، لیکن عدل کې بیا دا هیڅ کار نه کوي، دا چیزونه بیا کار نه ورکی. وتقوا وجرګي خافو یوما دا غرضنا لا تجزي چې بے پروايي نه راولي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه فيه پدې کې شی اند هیڅ چیز. ولا يقبل منها عدل، انا قبل کې دینه فدیه مال دولت، ولا تنفعها شفاعت ولا سفارش کار ورکي نفع ورکي، ولا هم ينصرون ان دو یعنی دوله مدد ورکي امداد ورکي، يمنعون من عذاب الله چې دوی من کې د عذاب د الله تعالی، ولا هم ينصرون ندو سره امداد کوئی شي چې من کې د عذاب د الله تعالی. دا بیا دا سرج ده پیګه به کنه دا غرض نه